أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ليس البر ندنی کی خاص کردا خبرا ان تولو چواڑوی تاسو وجوهکم خپل مخونو لرا پمانزکی قبل المشرق مشرق طرف تا والمغرب او مغرب طرف تا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ندنی کی بندا پدی خبره کې چې تاسو وګرځوي مخونه خپل په مانځ کې مشرق او مغرب طرف ته ولكن البر لیکن نیکی کاملا من دا آغا چادا آمن بالله چی ایمان راوڑے دے پا اللہ والیوم الاخر او ایمان راوڑے دے پر از دا خیرت باندے والملائکتی او ایمان راوڑے دے پا ملائکو والکتاب او پا کتابنو والنبیین او پا انبیاء علیہ السلام وآت المال او ورکی مال لرا غلا خبی سرد منی دا اللہ نا وآت المال او ورکی مال لرا غلا خبی سرد منی دا مالنا زویل قربا خلوانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکین او مسکنانو تا وابن السبیل او مسافر والسائلین او آغسوک چغا غختن کی چجت معلومی گی پسوال کولو سرا وفر رکاب او فازادولو دمریانو کی قیدیان فازادولو د سٹونو وقام الصلاة پابندی دمانز کئی وآت الزکاة و زکاة ور کئی والموپونا پوروال کئی بغہدہم پلو زنو باندے اذا غہدو کلچوادو کی والصابرین فی البعصاء آفرین شاپ صبر کون کو باندے پلوگا کے والذرا او پحالت دمرزنو کے وحین الباس پوقت جنگ کے اولائک الذین دا صفتن والا رشتنی دی پداود ایمان و اولائک هم المتقون او دا کسان دا متقیان دی یا ایو الذین آمنو او د ایمان خاوندانو کتب علیکم القصاصو فرض کړی شوی د پتاسو باندې جاری کول د قصاص پل قتل پبار د وجل شو کې الحر بالحر آزاد به قصاص کیږي په مقابله د آزاد کې والعبد او غلام اغب قصاص کیږي بالعبد په مقابله د غلام والانثى او خذ قاتلا بالانثى فزائد مقتول او بوجنی فمن غبیان آغسو کو چما پی اکڑے چو اغتا من اخیه ضرور د طرفنا شیئن د ټوکړې د قصاص سشید دیتنا فتباغن بالمعروف نو تابداری دا بد باندې اے تابداری پد لازم دا بالمعروف بخست طریقہ و اداء الیہ باحسان او ادا لازم دا بے احسان مانا پخی طریقہ بلا تاخیر ذالک تخفیف من ربکم دا حکم آسان تیادا استاسو درب طرفنا ورحمت او رحمت تے پمانے ہوتا دا
وسعت فراخی د په حکم کې ها پمانه او تدا نو چاچ د حد نا تیر وت لکړل بعد ذالک پس د دینا فله غضب علیم دلر غضب دې دردناک ولکم او د پار استاسو بل قصاص په قصاص جاری کولو کې حیات ژوند خوشاله دې سایات معنا ژوند پایدې دې حیات معنا لوی امن دې حیات معنا سلامتی د غضب نه په آخرت کې یا اول الالباب او خالص عقلن والو لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو تقوا حاصل کړئ کتب علیکم ملازم شوی دے پتا سبان دے کتبا مقرر کړی شوی دے پتا سبان دے دا خبره اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې شي او د تاسو ته مرګ ان ترک خیران کو پر خدای د مال نو الوصیت للوالدین بیا دی وصیت کی چا د پارا للوالدین مور پلار دا والاقربین او نزدې رشتہ دارانو دا بالمعروف په قانوني شرعي حقا علی المتقین دا خبره خای متقیانو سرا اے لازم کړی شوی دا خبره په متقیانو باندې پمن بدلو چا چې بدل کو دی وصیت لرا بعد ما سمعه فصدا غنا چې وصیت واورید فانما اسمه یقینا گناہ غل الذین فغچا دے یبدلونه چې چا بدل کو دی وصیت لرا یقینا الله هر څه اوري علیم او بار سبان دی پوه دی پمن خابا من موسن آغا سوک چیریگی د وصیت کون کنا جنبا اے دکا گیدو گناہ تا پخطائے او اسما او یا گناہ کولو تا قصدن فاصلح بینہم نو اصلاح کئی پمین زدائی کی فلا اسم علیہ فاصلح اصلاح کئی زیمیاس کی فلا اسم علیہ نو نشت دے اس گناہ پدے اصلاح کون کی باندے ان اللہ یقیناً اللہ غفور الرحیم بخن کون کے او مہربان دے یا ایوہ الذین آمنو او د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روزي نیول کما کتب لکج فرض کړی شوی قال الذین باکسانو من قبلکم جستا سن مخکیو لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو تقوا حاصل کړئ دې د پارا چې تاسو تقوا دار شئ ایام معدودات روجی نسی ورزش میرے لشوی فمن کان منکم مریضا آغا سوک چوی د تاسو نا بیمار او غلا سفرن یا پا سفر باندی فعدتم من ایام اخر اس لازم دی بے شمیر د نور و رزو د قضا وغل الذین پاکسانو یطیقونه چې طاقت د روزې نه لري فدیتون نو فدیه باور کوي طعام مسکین خوراک یو مسکین دا فمن تطوع خیرا او چا چوکړه فخوشای سره نیکی نو په هو خیر له دې کې د پاره ډېرې پایدې دي وان تصوموا او کرو جنې سي خیر لکم نو دې کې خو ډېر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتا سو پوئے گئی شہر رمضان میاش د رمضان الذي اغمیاش دا انزل فيه القرآن چې شروع شوه دے پدے کې نزول د قرآن هدان دا قرآن ہدایت دے للناس د پار د خلقو وبینات من الهدى او واضح احکام د ہدایت دی والفرقان او فرق کون کے دے پمیانزا کو د باطل فمن شہد منکم الشارع سوک چا زرشستا سنا روجی تا روجی میاش کی خپل کلی کے فمن آغا سوک شہدا چی حاضرو منکم ستا سنا الشہرہ
اے پمیاج د روزه کې خپل کلی کې فلیصمو نو روزه دی اونی سی ټوله میاش ومن کان مریضا او څوک چې بیمارو او غلا سفرن یا په سفرو فعدت من ایام اخر نو پورا کول دی پیشمار پورا کول دی اے د نور رزو د قضا یرید الله بكم اليسر غواړي الله پتا سو باندې آسانتیا پدې احکامو کې ولا یرید بكم الغسر او نغواړي الله پتا سو باندې تنگسیا ولتکمل العددا د پارر دی چې پورا کوي تاسو شمیر را ولتکبر الله غلا ما هداکم او د پارر دی چې لوی بیان کوي د الله فاغ سوچ در کړی دی تاسو ته یا پاغ سوچ خودنه کړی دا تاسو ته ولعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکریا ادا کړئ و اذا سالک عبادی او کلا چې تپوس کوي استانا بندگان زما انی ببار زما کې فانی قریب نو توایا فانی قریب زنیز دیم اجیبو قبلهم دعوت الداعی دوا د دوا کون کی اذا دعانه کلا چې زمانہ دوا غواړي فلیستجیب لی نو پورا احکام دې زما منی یا فلیستجیب لی نو قبولتیا دیو کی زما د حکمونو ولیؤمنو بی او یقین دې ساتي پما لعلهم يرشدون دې د پارا چې دی فائدہ عمومی دنیا او آخرت کې اوحل لکم حلال دی تاسو د پارا لیلۃ الصیام پہارش بعد روزه کې الرفث الی نسائکم یوزای کې دل خپل بیبیانو سره هن لباس لکم دا بیبیانی دا لباس پر دستا سودا وانتم لباس لهن او تاسو لباس د پاره د دی علم الله قوت الله انکم کنتم تختانونا چی یقینا تاسو علم الله فود الله انکم کنتم چی یقینا تاسو تختانونا اے کنټرول و اون کړی شي ان بوسکم بخل ځانونو باندې یا خیانت کی بوا چوي خپل نفسنا الله عالم پدې خبر الله عالم دی چې نقصان کې اچول تاسو خپل نفسونو لرا نو پتا علیکم الله دربان دی آسانی راوستا وغفا عنکم او ما پہ کړه دے تاسو دا فالآن باشروهن فالآن فس اسنا باشروهن نزدېکت کوي بیبیانو سره شپې وابدغوا او الټوي ما كتب الله لكم هغه چې مقرر کړی دی الله تاسو لرا وکلوا او خری واشربوا اسکئی حتا تر دې تبین لكم چې خخکار شي تاسو ته الخيط الابيض من الخيط الاسود دا غتار سپینا من الخيط الاسود دا تار تورنا اے من الفجر چې سبا دے ثم اتم الصيام بیا پورا ساتي روزا ال الليل ترشبه ولا باشروهن میوزای کې گئی خپل بیبیانو سره وانتم عاکفون پدا سیال کې جتا سے اعتکاف کې په مساجد په جمعاتونو کې نه د شپې نه درازي تلک حدود الله دا الله پولی تړل شوی دي فلا تقربوا منزدیکی گئی دیتا فتغیر کول سرا کذالک یبین الله دارنګ وضاحت کوي الله تاسو ته آیاتی د خپل آیاتونو کذالک یبین الله دارنګ وضاحت کوي الله د خپل آیاتونو للناس خلق دا لعلهم یتقون دې د پاره چې د تقوا سره
کی ولا تاکلوا اموالکم مخری تاسو خپل مالونا بینکم خپل میاس کې بالباطل بنا جائز او حرام طریقې سره وتدلوا بها الى الحکام اما وړي خپل مالونا حاکمانو ته تو بار د رشوت ولا وتدلو بها الى الحکام او مړی مالونو لرا الى الحکام حاکمانو دا لتاکلوا فریقا من اموال الناس د بار دې چې حاصل کی او عیسا د مالونو د خلقنا بالاسم بغنا وانتم تعلمون او تاسو په دې پويږئ يسالونک تبوس کیستانا اے حبیبا عن الاهلا فبارد میاش قل حبیب او آیا ہیا دا میاش مواقیت للناس د پارا د وختونو معلومولو د خلقو والحج او د پارا د معلومولو د حج والحج قل او یا حبیبا هو یا دامیاش مواقیت للناس دا د پارا د وقتونو معلومولو للناس د خلقو والحج او د فارا د معلومولو د میاشت د حج وليس البر او ندنی کی بیان بده خبره تات البیوتا چرات لکوي تاسو کورونو تا من زور یا د خپل شاګانو نا د دیوالونو نا ولکن البر لیکن خاوندنه کای آغا سوکتے من اتقا مانا نیکی دا آغا چادا چغا دا اللہ نیریگی واتو البیوتا راز اقبل کورنو دا من ابواب یاد دروازونا واتقو اللہ دا اللہ نو یری گئی لعلکم تفلحون دی دا پارا جتا سو کامیاب شئی وقاتلوا فی سبیل اللہ او جنگ کوي دا الله دین دو چتوالی د پارا الذين آکسانو سنا یقاتلونکم جتاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا او د حد نه تجاوز مکوي ان الله یقینا الله لا يحب المعتدين من نساتی اغه چا سرا چې څوک د حد نه تجاوز کوي وقتلوهم وجنی دیلرا حیث سکفتموهم کم ځای چې مومئ تاسو دیلرا واخرجوهم وباسئ دیلرا من حیث اخرجوکم دا غزاینا چې تاسو ته نه استیئ مکا والفتنه اشد من القتل او شرک د مشرکانو په حرم کې دا ډیر لوی ګناه دی د قتل نه په حرم کې ولا تقاتلوهم ها جنگ مشورو کوي دای سرا غند المسجد الحرام پخوا کې د مسجد حرام حتا یو قاتلوکم تر دې چې تاسو سره د جنگ شروع کی بده کې فإن قاتلوکم نو کچنګ در سره شروع کو په حرم کې فقتلوهم بیا د پای کې تال کوي فقتلوهم بیا جنگ کوي دای سرا کذالک دغرنګ جزاء الکافرین کذالک دغرنګ جزاء الکافرین الله غلبه دا ور کوي چادا مسلمانانو تر دای په وجلو کذالک جزاء الکافرین دغرنګ الله بدل ور کوي کافرانو لرا یا دا بدل د کافرانو دا فإن انتهوا نو کچری دایو بن شو د جنگ نا د وجد ایمان نا یقینا الله غفور الرحیم بخنه کون کې مهربان دی فإن انتهوا كباز را للد جنگنا فوجد ایمان یقینا اللہ دے بخن کون کے مہربان وقاتلوهم او جنگی گئی دی سرا حتی تر دے لا تکون فتنہ چخکارن شی مسلمان کمزورے ویکون الدین للہ او شی دین پسلور کنج دنیا کے د پاره د الله ويكون الدين لله او شي غلب د دین د الله فإن انتهوا نو کچری دای منشو
د شرک نا فلا غدوانا نو بیانشته اجازت د جنگ الا غل الظالمین مگر شته په ظالمانو باندې الشهر الحرام بشهر الحرام عزت د میاشتو د حرمت په بدل د میاشتو د حرمت کې ده والحرمات قصاص او ټول د عزت شیونه هغه د بدلی والدی فمن یعتد علیکم نو هغه چا چې زیاته او کپتاسو فاتدو علیه نو تاسو بیا زیاته او کوي پدای به مثل ما تد علیکم په مقدار به مثل په مثل پشان داغا چې زیاته کړه ر پتا سو باندې وتق الله الله نو یری گئی والمو بوشی ان الله یقینا الله مع المتقین اے دا اللہ مدد متقیانو سر دے ان اللہ یقینا اللہ مع المتقین سر دا متقیانو دے وانفقوا فی سبیل اللہ او خرج کوي دا الله د دین د پارا وانفقوا فی سبیل الله وانفقوا او خرج کوي فی سبیل الله فی اطاعت الله خرج کوي دا الله دین د پارا ولا تلقوا بأيديكم او مغرزوي خپل ځانونه په خپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت واحسنوا خست عملنا کوي ان الله يقينا الله يحب المحسنين خخي اغسو چغي خست اعمال کوي واتم الحج والعمره لله پورا پورا ادا کوي حج او عمره لله خاص د پاره د الله فإن اوسرتم نو کبان کړی شوي تاسو د عمرینا کمن کړی شوي تاسو نو پمستای سره لازم دی پتا سو باندې لګل دا غشي چې آسان وی تاسو ته من الهدی د هدینا ولا تهلكوا رؤوسكم او مخر اقبل سرنا حتا يبلغ الهدي تر دې چې اورسیږي قربانی ماهل له زائد لالیتا فمن کان منکم مریضا اسوک چې تاسو نه بیمار وي او به اذن یا وی به تکلیف مر راسی په سر د ففدیه من صيام نو لازم د بیا بد باندې فدیا من صيام درې روزي او صدقتن یا صدقه ورکول شپږ مسکینانو ته نیم اوګه غنم او نسکن یا زبدا غساروی چې قربانی بکیږي فاذا امنتم نو کله چې تاسو په امن کې شئ یا اول سر نه پامن کی یا اثار د نلال اوس عمره کول شي فمن تمتع بالعمره الى الحج نو چا چې فائدہ واغستا فکارونو د عمره او یو ځای کو د حج کارونو سره فمستای سره من الهدی نو پس لازم دی چې آسان وی دیتا من الهدی اے د هدینا فمن لم یجد او سوک چنمومی هدیا فصیام ثلاثه ایام لازم دی پد باندې درې روزي نیول په حج کې وسبات او روزي اذا رجعتم کله چې د فارغ شي د ایام منهیونا اذا فرغتم اذا رجعتم کله چې د واپس شي یا کله چې فارغ شي د افغالو د حجنا یا کله چې د وطن توافش شي تلک عشرتن کاملا دا لس روزي شوي پورا په ثواب کې ذالکا دا تمتو په دې طریقہ یا دا هدیا لمن د پار دا غچا لم یکن چنوی آلو آل د حاضر المسجد الحرام دې رکیدن کې په مسجد حرام کې واتقوا الله دا الله نو یری گئی وعلموا بوشی ان اللہ یقینا اللہ شدید العقاب سا غضب والدے الحج اشہر معلومات حج وقت احرام
یا وقت د تړلو د احرام د حج هغه په میاشتو معلومو کې دی. فمن فرضا نو چا چې لازم کو په خپل ځان باندې په دې میاشتو کې حج فلا رفسا نو د شهوت خبره باندې کوي، ولا فسوقا د ګناه خبره باندې کوي، ولا جدالا او جګړه به نه کوي چرتا بل حج په حج کې. وما تبغلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو کار د نیکای یعلمه الله الله در باندې پوهه دی، خبر دی الله دا غینا یعلمه الله الله باغی باندې خبر دی. وتزودوا تو ختیار کوي ځان سره فإن خیر الزاد التقوى یقینا غرتوخا اغزان بچ کول دی د سوال الله. واتقونی زمانہ او یریږي زما اومنی یا اول الالباب اے دا کل خاوندانو لیس علیکم نشته د گناہ پتا سو باندې انت بدو چولټوي تاسو فضل من ربکم فضل د طرف درف تاسو نا زیادت المال بالتجارت زیادت د ثواب دربنا. فاذا افستم من عرفات نو کله چې واپس شئ تاسو د عرفات نا فذكر الله نو یادوي الله لرا عند المشعر الحرام په خوا کې د مسجد اے مشعر الحرام. واسکرو یادوی الله کما هداکم لکسنگ چه اللہ تاسو تا خود نکڑی دا. و ان کنتم اگر چوئی تاسو من قبلی مخید دینا لمن الظالین خام خادنا خبرنا ثم پیزو بیارا کشی من خیسو دا آغازائنا افاظ الناسو چرا کزیگی خلق واستغفر اللہ اللہ نبخنو ان اللہ یقینا اللہ غفور الرحیم بخنا کون کے او مہربان دے. فاذا قضیتم نو کلا چی پورا کئی تاسو مناسککم احکام داج فذکر اللہ نو بیا یادوی اللہ کا ذکرکم آباءکم پشاند یادول استاسو پلارانو قبلو لرا بخیر او اشد ذکرہ بلکہ اللہ دینم زیاد یادوی. فذکر اللہ یادوی اللہ لرا کا ذکرکم بشاند یادول استاسو آباءکم پلارانو قبل مشران او اشد ذکرہ بلکہ لاغینہم زیاد. فمن الناس بازد خلقنا من آغسوک دے یقولو شغوی ربنا اے اللہ آتنا پی الدنیا راک مالا بدنیا کے جسرا کے خو مالو بالآخرت من خلاق نوی د پارا باخرت کے بیاس عیسیٰ د ثواب. ومنهم بازی د دی چانا حجیانونا من آغسو کی چا دوا غواړي وی ربنا اے اللہ آتنا راک منگتا پی دنیا پی دنیا کے حسنا خست جون وفی الاخرت یو اخرت کیوں حسنا خست بدلے وکنا غضب النار او اللہ اسات منگ لرا د غضب د اورنا. اولئک لهم نصیب اللہ ویدا کسان دی لرئیسی دی مما کسبو اسد آمالو ثواب د آمالو چی دی کڑی واللہ اللہ سریع الحساب ان پن کی حساب کون کے دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ